صحابه کرامو مبارکانو نه زیات غریبانان سوکو څنګه الله په ذات باندې د باور او د اعتماد ژوند تیر کړی. یو حدیث ارتوایم تاسو خپل باندې وګورئ د غزوه احد دا واقعا لګو وګورئ لګا اندازه بارته وشي د خپل د اسلام هیروګان هغه پته بارته ولګي چې دا څوک تیر دي. په غزوه احد کې 3 پیرا وار شوی دی 3 پیرا یو صحابه وکړی دی پاغه کې صحابه کامیاب شوي دي. دویم وار کافرانو کړی دی پاغه کې صحابه ته تکلیف بشک رسول دی او یا کسان یې پاغه کې شهیدان کړي دي. دریم وار صحابه کړی دی کافران یې په شکست باندې مجبور کړي دي. دغه 3 وار شوي دي. یو خبر ارته کومه په بخاری کې په مسلم کې صحیح ستو کې د قران په تفاسیرو کې غزوه احد تاسو وګورئ کله چې دا دریم وار صحابه وک تاسو هغه احادیث وګورئ ابو سفیان رضی الله عنه د هغه وخت د کافرانو مشرکانو کمانډرو سپای سالار یو مشر یو ځکه په حالت د کفر کې فتح مکی په کال باندې ایمان راوړی رضی الله عنه چې کله اوغیلی شکست ورک دریم وار باندې احادیث تاسو وګورئ صحابه کرام چور چور پراتو او یا کسان ټوکړي ټوکړي پراتو شهیدان پراتو او بغیر د اسبابنا بغیر د صد خدای پاک جل جلاله د طرف نه داسې اسباب تورې اسیان مال دولت پیسې ظاهری داسې اسباب نو بغیر د الله جل جلاله د مدد او د نصرت نه اټ شاور سره نو ستړي ستومانه او یا کسان شهیدان ټوکړي ټوکړي ورته پراته په غزوه احد کې کله چې ابو سفیان او د اغل لشکر شکست وخوړ او لاړ الته په لار کې تاسو حدیث وګورئ دلته دوی ستړي ستومان څومره ستړي ستومان یو انسان جنگ او په تش لاس باندې جنگ کوي الته ابو سفیان به چې ځان سره وي چې نن خو د مسلمانانو د خاتمه ورځ چې مسلمانان د بالکل ختم کړي وي او مونږ تر رالو واپس تر ولې راتلو دوی بیا اراده وکړه چې بس نن مسلمانانو سره خبره ختمو چې کلی دوباره یعنی منډه او شکست یې ورکړه یو ځای ته ورسېد د مشو بیا یې اراده پیدا شوه او دلته صحابه کرام ستړي ستومان نبی علیه الصلاۃ والسلام مبارک خبر شو او صحابه کرامو ته اعلان وکړ چې الته ابو سفیان په یو نوی زور او لشکر سره دوباره بیا حمله کا چې ما سره په احد کې کوم صحابه هغه ټول ما سره اوچت کړی او دوباره بیا د کافرانو په خلاف باندې حمله کو بیا چې کلی دا اعلان وکړ او یا کسان په ځمکه باندې ټوکړه ټوکړه پراتی او د ورځو د میاشتو تکاوټ او ستړیتوب او دای او انسان سره ظاهري اسباب هم نه صحابي رسول فرمایي چې دا ټول خبره موجود وي خو د نبی علی السلام په دغه आवाज باندې د احد په میدان کې هر صحابي لبیک आवाज ورکړ یا رسول الله مونږه تیار یو او په دغه خلکو کې د بنو خزاعه یو سړی پټ دلته موجودو هغه په منډه باندې لاړ ابو سفیان ته ورسېد او ابو سفیان ته چې ستا خپل خوخه ده خو الله په ذات باندې قسم چې رسول الله مبارک صحابه ول आवाज ورک د نبی علی السلام په یو आवाज باندې ټول صحابه لبیک आवाज ورکړی دی او حوصله اوچتی دي او څورته یې دغه کس چې اخیرنی الفاظ د صحابه څو در پورته کېدو سره هغه داو حسبنا الله ونعم الوکیل نعم المولا ونعم النصير دا الفاظ چې زمونږ د پاره څوک کافی دی زمونږ د پاره زمونږ رب کافی دی زمونږ په هغه باندې باور او اعتماد دی دوی دا باور په د ټیم کې پچا دا نه کړي چې ما سره یاد نشتا دا نن سبا مونږ تاسو حالات راګیر کا هر طرف نه راګیر کنو بس ما او تاسو پر شو بس یو چې تباشو او برباد شو الله جل جلاله په ذات باندې باور سم پرې رب څوک نه پریوي چې تی پرې نه قسم په الله تا الله نه پریوي هیڅ کلام نه پریوي حسبنا الله ونعم الوکیل